مونږ چې کومه زمانہ کې پیدا یو دې زمانہ کې کتا سو خیالو کې اے سړی ځان ته ناپوهه نه بلکې تر دې حد پورې کې یو طرف ته د خدای خبرې او بل طرف ته د خبرې نو خپل خبرې لبه د خدای په خبره ترجیح ورکړي. اسلام دا ویلي دي دیو اسلام بهر څه چې وي زدا وي نو دیو جنا قرآن داغه علاج خودله چې د جهل په وخت کې به پیدا شي او پکې به اوسېږي او قسمه قسم جاهلانو سره به واسطه وي خو دا واوري چې جاهل او ناپوهه در سره مقابله کې راشي نو اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل چې در سره سو وخت خبرې کوي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصو باس ور سره مکه او م خبرې ور سره وګداوا ځکه چې جاهل همیشه د پاره باس اصول دادي هغه سړی سره به باس کې چې څومره علم ستای او دومره داغمي د مناظرې اصول دادي چې مساوات فی العلم وي څومره علم ستاده دومره داغه بیا ور سره باس کوه په خبره به یو بل پويږي. استاد مولای هغه امید دی طالب هغه جاهل دی هغه سره به څه باس کوي نو دی وجنه قران ویلی دی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل سره چې در سره باس کوي نو سلام ورته کوا السلام علیک ورته وای او بس ځان ته خلاصوا باس ور سره مکه ځکه چې ته پویول نشي. عزیزانو من خلق خود سکے جهل او خود پسندی دا دومره خراب شه چې د آدم علیه الصلاۃ والسلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي. بعض بتا سو اوریدلی چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده. بہرحال دا روایت چې کوم ده کچرتوی هم دا اسرائیلیات غوندې دي په خپل میعاد به پیدا کېده. کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو ده پاغه میعاد به پیدا کېده نو کوم خور سره به چې کوم رور شوو نو دوی به بدل کولو. مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زب خپل ما سره پیدا شوی خور تعالی درکم او تبه مال راکې. دا قانون د آدم علی السلام د دې بنکاح کې دا او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کړي. حابیل او قابیل چې قابیل خور چې ود سره چې کومه پیدا واله ګرنګیزا او حابیل سره چې پیدا واله ګتور دوی چې ز سپینا پتور نه بدلو تخپل خور په نکاواله او زب خپل خور په نکاح هغه به حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی شریعت دا نه دی ولر سچي خزنه کوم دا کا دا اندازو کې تاسو ډایرک د پیغمبر اولاد دی او خود پسندی او خودبینی ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړي. تاسو چره خسړی کې دې نشي نه بزرگان کې دې شي چې ترسو پورم خودبینی نه پری خود پسندی نه پری ځان تم زوال نه پری ترغه پورې خسړی کې دې خسړې امه سوک جوړیږي
نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه وي، د چا په ځان کې روح نه وي، د چا په ځان کې رائے نه وي، همیشه د بل تابع. تاسو به وښایئ داسې زمونږ په کوم ملک کې چې اوسېږو چې هغه خپله رائے پرېښې وي او د بل اتباع وکړي، خپل نفس مړ کړی وي او د کنزلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ ښه سړی خو به هغه سړی جوړېږي چې د کنزلو بدل کې دعا ورته وکړي، د کاڼو د ویشتو بدل کې دعا ورته وکړي. نه جی مونږ به ښه سړي کېږو. یا دې زمانه کې څوک شته چې به ښه سړی شي، خپله رضا به پرېږدي، د بل رضا به کوي، خپله رایه به پرېږدي، د بل رایه باندې به ځي. تاسو وګورئ زلیخا ولې لویه ښځه شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله؟ ولې؟ امتحان کې ګیره وه، زړه یوسف سره و، مور ورته وایي چې بچیه دا څه کوې، خلق را باندې لعنت وایي. هغه ورته وایي زلیخې وی مور مکړه ما ته دا خبرې نورې، زلیخې وی مور مکړه ما ته دا خبرې نورې، واک زمانه دی په لاس واک مې د بل دی، زړه وړی دی له ما تش مې ګوګل دی. ما کې زړه نشته نو زه ستا خبره څه ومنم چې یوسف نه توبه وباسم. د تسلیم شی نشته ما کې، زما زړه یوسف علیه السلام سره. نتیجه څه؟ عظیم انقلاباتنا بعد زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې راغله. شپه وه، نیمه شپه کې زلیخا پاڅېده، د شپې مونځ ته. یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی. وی نه دی وخت ډېر. چې هغه رستو لمنې ته لاس ور واچولو نو د زلیخې لمن وشلېد. زلیخې وی خیر دی که زما لمن وشلېده، دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې وې، لمن دې شلېد. او یو خبره واوره یوسفه، زوس ستا یوسف تابعداري نه کوم، ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته مال راکړې. زه خو لیونی یم، نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې. څو پورې چې ستا د راړې تعلق و، تا خو زما خبره نه منله. څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره، هغه ته زما غېږې ته راوستې، نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم. زما عزیزانو، خپل رائے به په بل خرڅه کې، خپل خیالات به په بل خرڅ کې، اله به ښه سړی کې. چې دا دې نه کړی، ښه سړیتوب ګران کار دی. قصه مې تاسو ته یو ځل کړې وه چې یو پیر ته یو سړی راغی، وی صاحب زه ښه سړی کېږم. هغه ورته ویل بچیه ښه سړیتوب ډېر ګران کار. وی کوشش به کوم، وی ښه سړیتوب ډېر ګران کار دی، ښه سړی کېږي. وی بس کوشش به کوم، ځه د لنګر کې کار کوه. لنګر کې کار مار کولو، یو شپږ میاشتې چې تېرې شوې، نو پیر صاحب یو چواری ته وې
چې دا سيزه د الګ چې لګیا دی کنه د باندې دا ګندګي ورو غورځوا داس چواری چې به ګندګي ورو غورځول هغه الګ رامنډ کې چواره د دې مړایونه د مړای نه ونی ورچ زه دې ګندا کړم ټوله پیر صاحب ورته پټ ولاړو راوته ورته له ها الکه تا خو چې زه خسړې کېږم خسړې توپ دیته وي چې خلک د مړای نه پیرانم دغه سي پیر دیته وي ښا او سنی دا ګړ کپان دا پیران دي دا د جیب غلا خیال امراخ دا پیران دي پیر خود غرغشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلی زور سره تلو 50,000 روپے ورته وېستي وې صاحب دامه تعالی وروړي دي ورته بچیا تاو زما روټای خوړه زما ملمه نو زه د جیب ګڼ کپ نیم چې ملمنو شکوم او ملمنو نه پیسې ډېر څه وکړه وې په خدای باور وکا چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لک ویم پیران خو دغه تا به ګنتی پیوالی بلچې به دیوالی کور به دیوران شوی او خدای به درنه په قهر باخته غبال بچ به نه هر یو پیر صاحب لبه یو سه او چې یو څنګه داسې واسکټ کې چې دعا ورته کوي چې دعا ځان ته او کپ ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي دعا ځان ته وکا ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران داسي چاغب د مرید د پاره دا غزاب ټریننګ سکولو تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دې ته وی چې خلک د مړای نه نیسي وی خجی غلطي وشوه بیا لګیا بیا شپږه میاشتې تیرې شو بیا پیر زیبا چواړي ته وی چې نن ته بیا دا ټوکرای واچو چې بیا په ټوکرای واچولا نو په دې اتو میاشتو کې د دومره اصلاح شوی و چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناس ته نه چواړي ته وډون دي پیر ورته بیا پټ ولاړ ورته تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دي ته بس بیا غلې بیا پکې یو کال تیر شو لګیا دے کار کوي نفس داسې بمړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیږي چې پکانو باندې گسیوش تاکہ برنگ الا پیدا کیږي د خسړی تو آرام کیه نه خسړی تو ګران کار دی دا ګمنځي ممنځي ګرځولو مسواک چې د ټومبل دا خو آسان کار دی هر څوک به وکي خیال امراغه جی مولاتوب آسان کار دی خو یو دودري کتاب وای مولانا صاحب بشي مولوی صاحب پتہ بنه لګي چې مولوی صاحب پسمرو بو کې دی خیال امراغه جی او مولوی صاحب جمعه امام شو مولوی صاحب شو نور پتہ نه لګي دا آسان کار ګران کار دا دی د نفس درې قسمت نفس اماره نفس لوامه نفس مطمئنه دا درې قسمه نفس خیال امراغه جی لوی جهاد چې دی غدا نفس وجل لوی جهاد نفس مرشو کمال تورسه نفس ژوند دی په ګمنځو نکی بل کار کوي جمعات نوځي اوس خو چې مونږ جمعات نوځو کېړای پټاو کنه چا نوې کېړای وروړي د زمونږ دی جمعات کې یو جمعات دو جمعې پس کېړای روکیش خیال امراغه دي کېړای ورو هو سړی اریان دریان پاتیش دلته چا نه روکي ما خپل چپلې ورکې مال لکه دا یو سازما غي وړي خیال امراغه دي عزیزان اور داو کی باروزی یو همون غندې خوار غریب خلق کېړای سمې دا دومره کمال نه ده چې لک خی غوړی ای او چې جمعات نه باروز نو کېړای پردای سمې یادا سرومال ساته پچا چې دوړي داسې وناوس
وبکی داسې کلو کې بده سیو کوي خان چې جمعات نروزی دا خان 15,000 غزه لکای چې مړکیږي یو سلوخ غزه قبر لزان سره وي ابا جمعات د چوزي پردای کېړای بسن او بیا مونږ غوندي چاپلوسی ګر چې ورپسې وي مونږ غوندي شرمېدلی چې ورپسې نو بیا کېړای سمې کې دچا نو نفس مرنش چې نفس مرنش نو ته تبای تا ته به د ځان کدن په وخت کې ایمان نه نصیب کی ایمان بالا نصیب کی چې نفس مر دا د قرآن خبره مونږ سوای مونږ وایو چې نفس مارا کم طرز فرعون نیست نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیکن او راعون ما راعون نیست و زمان نفس والله کد فرعون نکم خواغ سر لخکری وی او ما سر لخکری نشتا کنی زه کمپلیٹ فرعون هر سر گوری مجسمه دا فرعونیت مجسمه خبر شان ور سر نشتا خبر که د پاسه پی گزار در وجنی دی دست در باندې کوي کوه د لکنی کور دی ورانی بچی دی تبا کوي خبرې د پاسه او بیا جمعتون الله راځي منځونم کوي نفس مرګ دا ماده ځان کې پیدا کی چې خیر ده خیر ډېر بد در سره چاوکا و خیر ما څووي خیر دې ټکه یاد پوهیږي کاکا په خبره کنه اوس په څه پوهیږي دا عمر تیر خیر دې دا ټکه یاد ډېر بد چاوک خیر تکلیف بدرته نه رب دې خپه نه او دا کته چې دې سړی ما سره ډېر بد وکړ خیر بس بیغم به ګرځي خیر خیریت دی او که اره خبره محسوس کول دې شروع کړ چې وای دا ولی دا د ولی د سیوي دا د ولی د سیو کړ وای نو ما څه کړی وای نو بس نره رنز بدی او د خدای په عظیم قهر باخته هم داسې کړ کړ کې قبر لبروان او چې دی وای چې خیر دی خدای ته خپوي خبره خلاص نفس پدی بمړ کی مونږ مليان د مونږ نفس اوهو مونږ نفس لبیا سو کرس زمونږ نفس به څنګه مړ کیږي هغه مړ کیږي چې مونږ هم د ځان نبل سړی اوچتو ګڼو خپل ځان او زړه بل لور مولانا روم نن 900 کاله مخکې تیر شوی 900 کاله د جمعات کې ناس په درس کولو خدای مې دې په دې نه ګناګاري خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو دا خردي لا پکې عربي کې یو بل ته اولئک کالانعام ابل په आवाज کې بل هم اضل چارپای دی وای گمرام دی مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په نظر ګورو تاسو هم مليانو تسپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستی چې د سیدر ته ګور مجال دې چې زتا ته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ما ته سپک وګورې سوال نه پیدا کی خو هغه دغه خبره وای دل کې ببل جل اٹھائی جگر کے آگ سے
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से मुंग کور ته اور د کور د ډیوې نه لګېدلې ده تا زه خدا سیو چې مونږ به کافرو تم سپک نه کته بلکې دا غیر متعلق به زمونږ پړه کې دا درد وې چې خدای دې د دوزخ لولې لاړ شي داسې څه چلو کو چې دې د دوزخ نه بچ اوس مونږ ته ما دوزخی کولو کوشش کې زستا د دوزخی کولو کوشش کوم تا زخ پدو کې اخته مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي دا امیان را ټول کا او د اردو ترجمه ورته وایا کنه دا مولاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ریو لوډ سپیکر دي چې غوګونه بدی وخوري څه لګیای دلته یو ترجمه کوله ما سختن ز پلاره تیرېدم الحمدلله رب العالمین سنا صفات خدای لره ده پر رب د عالم سره عام لوی قاضی دی د علاقه پر رب د عالم سره اوس خدای راستی که تاسو به پوهیم شئ چې د اصلي معنا څه ده د مولا څه ویل پوهیږئ اوس چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو په څه پوهیږئ تاسو کې داسې جذبه پکار وا چې د مولا غلطه تاسو نیوي ایمان دا پکار تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سوکنو میاسه نن سلور سوا کال مخکې ته علماء راغون کوي زه درته مونږ کوم زما دي مونږ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وي بس مونږ خو منځو د ټول علماء ورته ګوري مونږ قاعده قیام سجده وغیرہ څوش سلام وګرځیدا څنګه مونږ به صاحب بالکل بالکل یو ما خلاصه ویلا خلاصه یو کتاب دی اول دا چړي چې علم شروع کوي خلاصه وي ارغه صاحب یو غلطي وستا په دې منځ کې وڅ بچیا ماشومی سینې سره ولګول وې زما دي کتاب کې نننه سبق داو چې سړی چې ودرېږي نو د خپل منځ کې فاصله به سلور ګوتی وي والقدمين اربعه اصبع في القيام غالبا داسې الفاظ وې زمانه نه سبق ده چې و ادرېږي سره نو د خپل منځ کې سلور ګوتی فاصله به پریدي ستاد خپل منځ کې فاصله زیاته و نو دا یو غلطي و دا ماشوم نن ته پوهېږې نو ته زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته اله نیسي چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما مسله نو خلیفہ نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مصلې ته به راولم کم ځای نه چې مونځ ما پرېښه ده هغه ځای نه به هغه شروع کي او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کو په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یو به څه چلو شو څه چلو شو هلکه مولانا صاحب څه چلو شو څه چلو شو ځکه چې ته خبر نه پته درته نشته چې مانځه کې خلیفہ نیول څه ته وایي خیال براغی یا چارا پسې کوم ولر د مخ کې صف کې وګورئ کنه دی کې مې کيوم را مخ کې کو ما خیال چغي به وي چاله جوړ د مولاله ونه شو چې را رستو شو کڅ بلاو ځکه چې وړاندې صف کې با او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړی چې امام کې سکړچ پیدا شو فورا هغه په مصلی ودري اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګورو په خبر درې واړه یو 300 کال مخکې خبره زما عزیزانو مولانا روم
عالم او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناستي قیل قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکي څوک دا جواب دی دا اعتراض دا جواب دی دا اعتراض دا شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلې غوندې کېناست طالبانو هغه چې څوک ملنګ دی او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمون نظر په چرته سوځي یو ملنګ راشي جمعات ته کنه شلې دلې جامع یا خوار خستانو تاسو زمون نظر په سوځي چر یا دام وانی دي چې هغه دا ملنګ راغله دی غریب دی سو کوله چیر وړي یا ورته روټه وړي خو بس ار یو بزرگ جمیل منځ کو او سدرۃ المنتهى ورته خبر راغی او بس جمعات نه وته ورستو بیا که جمعات ورانیږي او کار څه دا د مقتدیانو حال دی د مولا حال دی چې کوټه ته ورشي مولا صاحب وګیا ما معاف کا ما وګیا ما زکه اچنه ورپسې کوتا کراوه دیکھو ګورئ خسړی بشي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بسوال چې وشه چې خپل باور سره سنو نو چانه به قرض واغسته وغله به و قرض به واغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سائل چې سوال وکي رد کا بنا اگر که یو قجوره یا چرته سوي نه کوه د ګډل سنه سبا ولا ورکه سائل درې ده زه سنډا عمره غټه تاسو وایو موږ سنډا عمره غټ خلاص څه چې په اسور در تراشی په اسور او وی چې د خدای په نامه ستاد هغه بدن سره څه کار دی چې د چانو می واغسته دغه خیال بساتي تاسو که په خدای مین وې او شیطان راشیم د خدای نامه در تستا په مخ کې والی د شیطان به مخلصاته کنه دا تاسو خدای پیژندل نه نو مین به پسی اخو مجنونو چې پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود مجنون سپیرانی ولی دو دو سپیخ پی لگیا دے سپائی دا سکے لکا گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفتا بود دا د سپیخ پی زکا سپاو ما چې کلا کلا بداس پیدا لیلا په کوسو کې ګرځېدلو نو داغې د کوسې خاورې د خپو پورې لګېدلې دي نو ځکه د سپیخ پې سپاو ما او که د وفادارۍ او د دیانت په میدان کې راشي سپی مونږ نه په کروڑ درجې ښه دی ولې د اصحاب کهفو سپی به ولې جنت ته ځي ځکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو قرآن کې د اصحاب کهفو د سپی قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه ده ذراع د سپی چې د مالک در نه پرې خو نو د سپین قرآن ذکر کړي دي زما عزیزانو مون د مالک در پرې خې ده او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولا یو بزرګ روټای به ولا تیار راتله یو درې ورځې په روټای بند شو چې بند شو د لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګایم هغه ولا سلور روټای ورک چراران شو دا يهودي سپه هغه ورپسې شو غپا 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 د یو روټای ور واچولا بیا غپل بل ور واچولا چې خوړه بیا غپل بل سلور روټای ور واچول بیا هم سپي غپل ورته ظالمه خو مالک دی سلور روټا را کړی و سلور ور می درواچولې نو وسولې غاپه
اسپی ورته ویل ظالم زنیم ظالم ته چې مالک روټای در کوله نو عبادت ته کولو په خلوت کې ناشته او چې یو درې ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال يهودي خو د خدای دشمن دی نو روټای د پاره رااله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال زما عزیزانو مونږ دغه سيزونه د دنیا د پاره مونږ د مالک در نه پکار دا ټول سيزونه به الکیږي چې ته نفس مړ او د حق بینه جذبه ځان کې پیدا حق ته حق وای او باطل ته باطل وای او همیشه د پاره په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي سړی تکلیفات هم راځي خو امتحاني پیغمبرانو باندې با د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات رااله دا به امتحانو خدای به پکې کامیاب مولانا روم شاته شمس تبریز کې ناستو او دې لګیا دې قیلا قلنا چې درس نوزګار شو داسې ملنګ ته وکړه وې سدي لکه زمونږ دې تپوس تم خیال کوي ګوره خدای بے نیاز دی زما دې په خدای قسمی کب ټول عمر دې په دا تندې دا سکړې کنا چې بیړه دی ولا تبا کړی په سجدو لګولو او چې یو انسان نه داس سدي او سبا دې خدای په بو یو سی جهنم ته به روان چې ته یې څه شي چې تاغه ته داسې پتروش تندي د دې دلیل درته وای قران کې راغلی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی په دواړو ستر ګړوند دی مجلس تراغه پیغمبر نے سم مسلې تپوس کړ پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ور کوي او د ړوند لیدینا نو رسول الله ورته تندې ترش کو چې لک صبر وکړه الله تبارک عبد الله ابن ام مکتوم تندې ترشول خوخ نشو دا آیات راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى سره دی ورټلو مخته تی واړولو چې ړوند برته څو وخت کې راغی پیغمبر له خدا خبره کافی وکړه او د دې ټکی څومره زورو نو دا رسول الله ته پته و تاو ز په کومه ډله کې یو تاو ز په سپوي خدای ورته وی چې دته دې تندې ترش کو مخته تی واړولو ولی چې غریب راغی نو مخته تی واړو او هغه سره لګیا باس کې ما په دې خبره پوهیږي په دې یو ټکی کتر اګر شوې یو غریب راغی سدي څل هغه ویږي زه خدای دې خبر دا به خسړې کیږي دا به بزرگ شي کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی ایسے سو پوری چې د محمد رسول الله الفت پزړه کې نو تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اڑه دی بت خانه دا په منځونو بدرته څه ملو لوی شی په انسان کې چې خسړې کېږي اخلاق نو انسانیت نشته اخلاق ارڅشتا اخلاق نو انسانیت نشته نو چې ته انسان نه یاسه دیوال دی ټیټ پاس کیږي کنه ته انسان نه انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلي دي نو وایي په دې دي چې ته تاکي اخلاق دي کردار دې درکې کریکټر دې درکې اخلاق نشته به ته انسان نه دغه لرګي کې اوس ربړ واچو دا سټی ټو پاسه کوونو بدام
دا لرګي والله مونږ نه خده هغه لرګي چې رسول الله ورته ډډه والا بم جنت ته دا مونږ نه بیا مولانا روم ورته وایي چې سړي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې گفت ای غوغا وقیل قال چیست مولانا صاحب دا ته چې لګیا وی قیل قلنا قیل شور دی جوړ کړو تاسو دي مولانا روم ته نور غوسه ورله مولانا فرمود نادان لببن بر مقالات خردمندان مخن مولانا رو ورته یو بدبختا پاگل بی وقوفا خلبن کا بر مقالات خردمندان مخن د نیکانو خلق خبرو پورې تخان دي اذا قيل قلنا ذات شد چپ نو خج مولانا روم درس نوزگار شو کتابونه ټپ ک د شمس تبریز داسې کتابونه راواغسته او تلاو په غاړه رب تلاو ته ورور چې وروي او پیړه دي غر کا شداد سو بده غله داسې ناس اوس مولانا وی چې دا جمعات ته ک پیراګدما جمعات دارالامان دی کنه راګدم دای څه ظلم ډېر سات پس ورته مولانا صاحب خپشوي وی زمون ټول هستی دی او بوته وګرځولا بوته داسې لاس کو کتابونه راويست چې داسې ټپه ورکو دوړې دی و اچولي وبو کی او وتی تی دوړې دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله اوس کرامت ستوي او معجزه زمونږ د زمانه ارڅ لتاړ را لتاړ ذاتیاتو کې خطیو ذاتیاتو کې زما ته بدی شي کالوا دی او خړم کافر قوم دی او ککیر دی او خړم کافر قوم دی او کا ګلونه دی چرته پمړی واچول خاص مکه معظمه کې او مولا او تقریر وکړه هاذا شرک هاذا شرک ما سره یو پیرو ما ته راځه خدای د خونه ورانه که خود شرک نه بغیر بل ټکه نه کوي راځه چې چرته بل چرته کینی نو مونږ وایو چې هاذا شرک دا ګونه ز هغه مولا نرګنم چې په قبر وای چې دا ګلونه او دا الواغان حرام دي چې غراشي او د پاکستان حکمرانانو ته وای چې تاسو په خپل ارادو کې دروغجن یې شپک کاله وشو ولیم په دې ملک اسلامي نظام نه دی نافذ کړی چې دام ویلې شي په دې خبره پوهیږئ مړی تخوار څوک حق ویلې شي غریب مړ پروت دی دا حرام دا حرام دا خزي حرام نه وی مولا صاحب بل اورځي چې هندوانو نه دسخطونه اغسته دا حرام وی کنه دا حلال یا رب رنده په بلا ماړه نو پويږي چې د مړې را پاسین را پسل ته په بلا نه اوري او دلته په بلا اوري زما عزیزانو زه دغه ته حق ویل ډوم نه چې په نړۍ ورخ دور زرو بور ماتی شي ګلونه دی او الواده او پلانټ دا څه خبري اډو ګل په مړی چا ور واچول نو په کافر شو کوای نه چلو مسلمان شو یا الوای په حقړه پرېده دې زړو خزو سکار خو پکې وشي کنه خیال مرغه نرتب افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد داده چې د یو حکمران په مخ کې سړی حق خبرو یو حق مونږ والله که د کلی خان ته حق نشو ویل د کلی ملک ته حق نشو ویل کلی کې چې لګ داسې غوړکه غوندي هغه ته والله که حق ویل کنه جی او مړو له حق وای په مړو حق بالکل ستا حق دی دا ټول خوشي کارونه دي ګلونه مولینه سیره جنډیانې منډیانې دا خوشي کارونه دي او دا ټکه بالا کې چې ولا غم کولې کاغه نشي کولې نو په آرام کې نه دا ګران کار دی نو خسړې به ال جوړې خسړې به ال جوړې مولانا روم چې د شمس تبریز دا کرتوتو کتو نو
شو بیا داسې ورته متوجه شو. شمس تبریز پاسې دا صادره پوګه واچولو. مولانا روم رستو لمن نه رونیو د ورته دا څو کته چې وای کته نو آیو بزرگ وی چې بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ہک نال نظر دے رنگ جانا. دا اولیاء دا سے نظر وی چې وای کته ورته د مولانا روم په دې سینه کې اور بل دته روان شو غرستو رونیو چې چلا تم لاستی کار خود را بکنے ترا برما چکار زاقیل قلنا کوا مولانا روم واللہ کا دے اس پریدم دینا آمخ کے دے اور پسے ہاں بار سارا تو یو جنگڑا کے ناس. مولانا روم تو وہی جتا ملائے لوے علم زخ فقیر ملنگ سوک میں پکانو اولی سوک سکی ماتا وی چسو رہا خیر دے وی والدہ پیسے ورشے و شراب و بوتل روڑا. مولانا روم بازار تراغه او شراب بوتل اغسته ده په لاس کې نیولې ده په بازار کې روان. نفس بداسي مرکی یا خلق در پسی کنه او بیڑا غرکش او مولا شراب او بیا د بازار د شاخه تاخه زامن چی او یو ته چغه کې تو سوای چې د بازار کې زروانه بجلیګر مولا روان دی او په لاس کې د شراب بوتل نیولې تاسو بچال جوړ یا دلته په محراب مې د شراب بوتل کې دیز تاسو بچو چې والله کدي جمعات کې یو پاتې الکه څه چې بارود یو بیړای غرکش منزونم تباش سچلو شراب بوتل داسې بوای کنه نفس پدې مړکی. مولانا روم خلق پکانو په لټو چغه کنزله ده بس خپل تار کې مسته او ټولو بیمارو ته شاشوا بوتل الته یاو سبال ورته چې ورشماته یو خزر راوړ خزر د لاس ننی ولې روانه کړ چې نفس پېمال یا خو مولانا سے خلق پلار دی روان دی او خلق ورته دولاسي سلام او یو مغه خلکو په کانو وشته خو نفس مر شو کنه خبره کوي او چې ز پلار روانه و په خیر دی په خیر او سو کټ نه پاسا او سوک څه چلکا او سوک څه چلکا په دې نفس نور غټي نور چتی او زه په لار روانه مې خلکو په کانو وشته کنځلې راتو کې بدره دې راتو او ما وی چې خیر په دې نفس مرش چې نفس مرش. شمس تبریز ورته وی چې وخت ډیر تیر شو زبل خوازم. مولانا روم زبط سکم په دې سینې ورته لاس راخ کو وزا تب مولا درومه الله به د خدمت تا نه وایي چې تر قیامت پورې بستا ثانی نه نراغو نو مسنوی لیکل شروع بس مرشو نفس مرشو او مسنوی بشنواز نیچو حکایت میں کند وز جدائی ها شکایت میں کند سینہ خواہم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. بیا څه وایي وی شاد باش ای عشق خوش سودای ما